نکای نو ما با تکبر با می منکای چی ما زخم مولایم و ما تا خلق چلو نخی او ما تا خلق خودنی کئی او دویم شیده ده چی بخل سره منکای حق دا منلو نا بخل سره منکای نو اللہ تعالی دیتا یو نسخه ورکا دیتا امور مصلحه وی پا اصطلاح دا قرآن کی واقیم الصلاة ادروی منزل را او کئی منسنگا چی حق دا منزل دے نو توازو بدر کی پیدا شی تکبر بدر اللہ شی چی لاس پنام ولاڑی رکو کے رحکت شوی خپل تندیری پر ازمک وانی کی خدا تکبر خود ایک زیتا ورا سو ختم دیکھا کنا واتو زکاة زکاة ورکوئی جی زکاة تی ورکو نو بخل بدر کی ختم شی دا حرامو تا ببی لاس دنیسی چی حرام شی والی چاہی چی تخپل ورکینو دا بلنا بسنگ حرام نو زکاة ورکوئی چی دا خپل عادت در دساز شی زمانگو استادانو بدا خبر منگا تکولا چی دا اکبر باچا یو مولاو دا اکبر باچا او اگا دا سرو زرونا یولس کبرنا ساسکلو ڈکڑی یولس نو چی یولس میاشتی با تیر شوی نو آگا بے خزی تاو بخل چی دی با زکاة سوک ورگئی نو بیا چی سورز باشو نو خزی با دوباره دا تاو خو دا کنو چی دا خو اسبولس میاشتی با پی تیرو نو بیا با زکاة کی نو بیا پا یولسم و میاش بانی بیا خزی تاو بخل نو قرآن ویلی چی دا یهودی خویده و آتو زکاة زکاة ورکی زکاة چل والبنه که دی تحیلی وید زکاة دا پارا او ورکعو مع الراکعین رکو کئی سرد رکو کونکونا نو یو مانا دادا چی دی یهودو پا منزه کی رکو نوا دی یهودو منز کی قیام و قعود او سجده وا خود یهودو پا منزه کی رکو نوا نو مانا دادا چی ورکعو مع الراکعین یعنی رکو کئی دے رکو کون کو سرا دے جناب محمد رسول اللہ و صحابہ سر منزو کئی داگی پشان منزو کئی چی رکو پا کی او دا دویم ترجمہ دادا چی منگا دی علمی جبا کے بدا خبر کولا چی جو ذکر دا جز دے او مراد تی نکل دے ذکر دا جز دے او مراد تی نکل دے ذکر دا رکو دے مراد تی نمونز دے نو صلو مع المصلی منزو کئی دا منز کون کو سر منز کوئی او پا خشو خضور سرے کوئی تکبر بدن لارشی زکاة ور کوئی بخل بدن لارشی او دا دوار مرزونا پا یہودو کی دا اگی حد تا رسیدلیو چی علاج نکی دے بیا دیو جنا زمگا بازی دا غد سی لکری پو کہا ویل چی عالم سڑے دا سرو پا کرناو بانی گرزی نو ام پی زکاة کی دا سرو پا کرناو بانی ولی پی کی نو دا خود ما اخبر جیبی خبر دوسر کتابی نے جیسا تماتو ولی کئی بس باویل کی گی نو دا دا سی خبر را چی دا نمانلو دا پیش دا ما پا خبر ہوئی دا دا سی کئی خلقا دا اللہ رب العزت مخ کے فرمائی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. دا طول سلسلة دي يهود سر شروع. أتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو حکم کوي خلقو ته په نیکۍ باندې، وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب لرا، افلا تعقلون، دومرم د عقل نه کار نه لئ، دومره بې وقوفه شوئ. نو امر تاسو پیژنئ پرمودنې کارې ته وایي، پرمودنې کارې کسیرا بکارې، یو کس ته د یو خبرې حکم کول، دا د امر معنا ده. قول قائل غیره على سبیل الاستعلاء افعل. اتأمرون الناس، تاسو حکم کوي خلقو ته، یعنی عوامو ته، بالبر په نیکۍ سره. نیکي څه ته وایي؟ دا نیکي لفظ جامع لكل خیر، ما مخکې ترجمه کړې ده. دا بر نه دی، ګوره بر دی که نه، بر په فتحې سره. دا کلاو پزا او کلاو ځمکې ته وایي. زمونږ د هندوستان او پاکستان ته د بعضې ملکونو ته دې ته چې کوم دی نو بر صغیر وایي، وړوکې وچا. او یو بر اعظم افریقا او بر اعظم ایشیا، لکه زمونږ دا بر اعظم ایشیا ده. نو بر په فتحې سره کلاو ته ویلی کېږي، او بر په شریعت کې اسم جامع لكل خیر، دکه همدقسې وسعت دی. نومي خیر ته نی بر وایي، بر وایي، نومي خیر ته. لفظ جامع لكل خیر. او دلته ته څه مراد دی؟ دلته ته مراد او مصداق دلته ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، او دویم داخل دل په اسلام کې. اتأمرون الناس بالبر، حکم کوي په دې چې تعالی عوام راشي چې جی صاحب دا څنګه پیغمبر دی؟ درست پیغمبر دی، آخر الزمان پیغمبر دی. دا چې کتاب راو، دا کم دلیل دا شریعت راوړی، بالکل ټیک دی اسلام. تاسو یې ولې نه منئ؟ نو دا د امیانو دپاره الله رالیږلی، مونږ دپاره هم دی رالیږلی. اوس مې هلته وویلې چې خلط کو نو بیا دا خبره ګډوله. نو قرآن وایي لکه بل ته وایي چې دا پیغمبر حق دی او قرآن حق دی، او په خپله وتنسون انفسکم، هیروئ خپل ځانونه دی خیر نه. وایي د ډیوې د لاندې نه تیاري. د دې وجې نه یو سړی وایي داسې وایي وسبت التقا کأنک ذو تقا. وایي تا موږ ته د تقوا داسې تقریر شروع کو، موږ ویل ته ډېر لوی متقي یې. وسبت التقا کأنک ذو تقا، تا خو موږ ته د تقوا داسې بیان وکړو جي لکه چې موږ ویل دا ډېر لوی متقي دی. وريح الخطايا من ثيابك تسطع، خود گناہ بوئینا ستار جامونا وی روان. علی رضی اللہ تعالی عنہ بپروائل چه قسم زہری رجلان، دو قسم خلقوں میں شام آتا کرا. علی سے بوئے سوری قسم زہری رجلان، زما شاہ یعنی زما دین شاہ دو قسم خلقو ماتا کرا. یو عابد متنسک، جاہل متنسک. یو آغا جاہل چی دا اوچی شیخی کئی، نو دم شاہ ماتا کرا، زمار دین شاہ دا ماتا کرا.
وعالم متحقق او بل هغه مولا زما د دین شاه ماته کړه چې بې باکئ د دین د پابندو لحاظ نه ساتي دې زما شاه ماته کړه او نور هم پکې خلکو ډېر اشعار ویلي دي علامه صابوني رحمت الله علیه دې زمانې ډېر ښایسته لیکل کړي دا پروت دی دا نه ده صابوني هلته اتأمرون الناس بالبر آیا حکم کوي خلکو ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او ویروي خپل ځانونه او دا ډېر لویه د شرم خبره ده چې سړی د الله د کتاب عالمي او د الله د کتاب درسونه کوي د الله د کتاب طالب العلمي او شپه ورځ ورسره درسونه کېږي او دا قرآن کې لوستی کېږي او دې باوجود دې ګناه کوي وانتم تتلون الكتاب حال داري چې تاسو لولئ کتاب لرا دا وحی اسماني دا شپه ورځ په تاسو باندې بیانېږي او تاسو ټس ته نه مس کېږئ ډېره د عار خبره ده دا په علماو باندې افلا تعقلون دومره د عقل نه کار داري چې بل د اور نه بچ کې او په خپله اور ته وردانګي بل د باطل نه بچي په خپل باطل له غړۍ ورکې او مرۍ ولا ورکې غیږ ولا ورکې دا خو د عقلمندۍ خبرې نه خو ډېر لوی د بې باکۍ خبرې دي نو جي دا خو موږ ټول عمر چې کوم دی مزي کړي دي او مشرۍ هم کړي دي او موږ ته به خلکو کوم نه شیخ صاحب او پیر صاحب او دا ویل او دا سلامونه به راته خلکو کول او دا جیبونه به راله خلکو ډکول اوس دا خو موږ غربت سره مخامخ شو فقر سره به مخامخ شو دا به موږ څه کوو واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کوي په صبر کولو سره او په مانځه کولو سره وانها او دا خصلت او دا خوی لکبیرة لساقة ثقیلة دا خو ډېر سخت او دروند دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په هغې خلکو چې یریږي د الله نه خاشعین څوک دي الذین یظنون کسان دي چې یقین وي یقین کوي چې انهم ملاقو ربهم یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی الله ته واپس کیدونکي دي استعینوا دا باب استفعال دی د اعان يعین اعانه نو استعینو باب افعال و خاصه طلب ماخذ دی سده طلب ماخذ نو استعنا پولانون مانا د پلانین امدادو نو واستعینو امداد حاصل کئی امداد غواړی امداد مانی ځان کامیاب کئی بالصبر په صبر کولو سره صبر کوا دا عادت د دوی خراب شوی نو قرآن ته صبر وکړه په دې خپلو نفسونو باندې خفه کېدئ او والصلاة استعانت په مانځه باندې حاصل کړه مونځ داسې عمل دی تاسو را بخاري ویل که نه یاره زه یم چې دا مونځ پیغمبر خدا ته کم ګران که نه چېرته پیغمبر خدا دی یو ملګري خواله نه دی تللی د ناستې نه مخکې ورته وایي زه راته ښایي چې په جومات کور کې دله لمونځ وکړم زه راته وښایه چې مونځ دله وکړم نو په مونځ باندې تعاون حاصل حضرت عبدالله زوی د عباس ورور وفات شو قسم د هغه نوم و جواب ورته راغی چې جی قسم وفات شو حضرت عبدالله زوی د عباس حبر الامه داسې ډډې ته شو او انا لله و انا الیه راجعون ویلو په مانځه باندې او چې مونځ یو کو نو بیا وفرمایل واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کئی په صبر کولو سره او امداد حاصل کئی په مانځه باندې د دې وجې نه ګوره
دا کومه میاشت را روانه ده چې میاشت رمضان المبارک ده، دیتا میاشت صبر هم وایي، ځکه دې کې سړی د مبتراتو ثلاثو نه صبر کوي، اکل شرب او خپل بیبي ته نږدې کړ. نو په دې وجه ورته صیام الشهر او صیام صبر ورته هم وایي. وانها او دا استعانت په صبر او په مانځه باندې لکبیرة لشاقة ثقیلة، دا ډېر سخت او ډېر دروند دی. الا علی الخاشعین، مگر نه دی دروند په هغه خلکو چې د الله نه یریږي. خشوع دا په معنا د خضوع ده، خشوع به معنا خضوع دغه خدا خضوع، دا خشوع په معنا ده، دا خشوع په معنا د خضوع باندې ده. او خشوع څه ته وایي؟ د خشوع ترجمه نه ده حضور القلب و سکون الجوارح، چې دا اړه دې حاضري یعنی اړه دې متقیزي او حاضر الذهن او دا اندامونه په ځای باندې ولاړ په ځای باندې. نو دلته د خشوع نه مراد خضوع ده، عجزي الله تعالی ته کول او د الله اطاعت او د الله په حکم باندې چلیدل. الذين يظنون، آکسان چې اغي یقین کوي. نو ظن په معنا د ګمان دی، د ظن معنا سره ګمان کول. خو دلته ظن په معنا د ګمان نه دی، دلته ظن په معنا د یقین دی. او ظن کله په معنا د یقین هم راځي، لکه دې ذکر راځي. نو معنا دا ده چې یظنون معنا یقینون، یقین کوي دوی، یقینا دا یقین دی چې انهم ملاقو ربهم، یقینا دوی ملاویدونکي خپل رب سره. ملاقو ملاقون دی کنه، نون په اضافت څخه ورزیدلې دی، دا جمع د ملاقن ده، ملاویدونکي. انی ملاقن حسابی، قرآن کی براشی درځي کی وانهم الیه راجعون. او یقینا د دوی دا یقین دی چې یقینا دوی الیه خالص الله تا راجعون، واپس کیدونکي دي. دا عقیده ده چې د خدای دربار ته روان یم، زه به مرمه او د الله دربار ته به ځم. نو دا قبح سلوک من یأمر غیره بالخیر ولا یفعل، ډیر ناکاره طریقه دا هغه چا ده چې بل ته د خیر وینا کوي او په خپل یې نه کوي. دا ډیره ناکاره خبره ده. السیئة قبیحة وکونها من عالم اشد قبحا، گناہ سم ناکاره ده، خو د عالم نه ډیره زیاته ناکاره چې سره د علم نه سړی ګناه کوي. مشروعیت الاستعانة على صعاب الامور، امداد حاصلول په ګرانو ګرانو کارونو باندې. وشاقها بالصبر والصلاة، ځکه حدیث کې راځي چې اسکان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر بادر الى الصلاة. نبی علیہ الصلاة والسلام حدیث کې راځي چې کله به مشکل راغی او خفګان راغی نو بادر الى الصلاة، منډه کړه په مانځه باندې به ودرېد. او کله کله بل حدیث کې راځي حضرت بلال ته ویل چې بلال اذان وکړه، فإن قرة عین لی فی الصلاة، د سترګو یخوالی مې په مانځه کې دی، د سترګو یخوالی مې په مانځه کې دی. د مشکل په وخت کې مونځ به کوي، په مونځ باندې اساني راځي.
या बनी इस्राइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। दोबारा निदाए खास बनी इसराइल दार दी त इशारा दा कि द अवाम पर नजर के उम्दा मूलियान उम्दा काबिल तवज्जो खलक द दुई पर यौ सही नहज बाने रवान दिल दा टोल दुनिया पर सही नहज रवान शी और कभी गलत शो दा टोल अवाम बजान सर गलत की बल तरफ तब रवान की ज़का वर सर दोबारा मुखातबा शुरू या बनी इसराइल बचो द याकूब अलैहिस्सलाम उस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम याद कई तासो नियामतुना ज़मा हगा दीनी नियामतुना और दुनियावी नियामतुना द्वारा में पता सुबानी कड़ी जस्तासुना इलावा दामा बल चाल नदी वर कड़ी दादा आगा व खबरवा द मूसा अलैहिस्सलाम द ज़मानी खबर दा और दादा आगा ज़मानी खबर दा ची यहूदियान दुरुस्तो आकीदा बराबर हो अमल बराबर हो पर तरीका दा अल्लाह द पैगम्बरान रवान दादा आगा व खबर दा नज़कवाई ए बनी इसराइलो याद कई नियामत ज़मा हगा कि पता सुबानी में कड़े दे व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और यकीनन मा गुरवाले दर कड़े तासुला प मखलूक़ात और ज़माने बांदी नुदल तो वर सरदा फजल कदा और ज़्यादा खबर दा वर सअलता नवा ची यकीनन मा तासु गुर कड़ी प खल्को नुचे पटोलो आलमीन बानी गोर दीनु को उम्मत मुहम्मदी गोरे ना बागी नहीं संगरा बराबरीगी देवजन मुफस्सिरीन चे गोरे नो आबोरतो अला आलमी ज़मानिकुम अला आलमी ज़मानिकुम गोरवाले दरकड़े माता उस्तासु ज़मानी पा आलम बानी जतासु मौजूद दी कब खलक बागी मा गोरे हकीकत दारी चला टोल न गोड़ी पार ज़माने अम्मा उम्मत मुहम्मदी ना हो कुरान पर दे गवाही वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु अलन्नासि शुहदा अलन्नास ना तसौरा बशी जरा रवानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अना खैरुर रसूल व उम्मती खैरुल उमम ज़रा टोल पैगम्बरान न गौरे मा और ज़मा उम्मत द टोल पैगम्बरान द उम्मतुन न गौरे दे दी वजना अला आलिमी ज़मानी हम टके बगदई खा आओ वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। दी वैल मंग तम गोरई नमंग प्लारानो निकुरु तो गोरई ता खबर यही मंग पैगम्बरानो बची नहनु औलियाउल्लाह व अहिब्बाउहु पर कुरान के मंज़िल आदमी यहूद बवेल नहनु औलियाउल्लाह मंग दा अल्लाह ताला दोस्तानी व अहिब्बाउहु दा अल्लाह ताला महबूबानी मंग दा अल्लाह ताला दा दोस्तानु बचियू मंग दा अल्लाह दा महबूबानु बचियू او دا اوس چې مونږ داخله کوئی چې مانیول لمن ستاره کنه
نو چا د یو لمن نیولې او چا د بل لمن نیولې او جنت ته روان یو مونږ خو د قرآن او سنت لمن مو نه نیولې چې کوم به م رښتیا رسوي جنت ته او دروغو کسان ټیکهدارانو ځان ساز کړی مونږ د هغه دروغو د ټیکهدارانو لمنې نیولي په هغې جنت ته ځو پوهېږئ زما په دې خبرو که نه قرآن او سنت چې د خپل کړه که نه قرآن او سنت وفاداری او د قرآن او سنت پاسداری د ځان کې پیدا کړه بس بیا پروا مه کوه سترګې پټېدل دي او انشاءالله جنت ته تلل دي نو ځکه دلته او فرمایل قرآن ورته او فرمایل چې د بل په اوږه باندې به څو پورې میاشت دا کوي او چې بل نیکۍ او عملونه نیکړي او ستا نیکونه نیکان صالحان تیر شوي ته بیا څو پورې د هغې په لمن دې به نیولي او روان دی ځان له داسې کړي واتقو یوما ویریږئ د راتلو د هغې ورځې نه د هغه ورځې نه ویریږه او د هغې د اتقا معنا څه ده چې په هغه ورځ کې کوم حول او هیبت او کوم مشکلات او تکلیفونه د قیامت را روان دي د هغې نه ویریږه دا خطرناکه ورځ ده لا تجزی نفس عن نفس شیئا بدله به نشي ورکولی یو تن د بل تن نه د حصه هیڅ کس به بل ته په هغې کې فایده ورنکړی شي د بخاري حدیث دی چې په قیامت په ورځ به هیڅ خبرې نشي کولی خبرې به پیغمبران کوي او د پیغمبرانو خبرې به دا چې اللهم سلم سلم خدای ما بچ کړي ما بچ کړي دا یې خبرې به او ته وایې ما به دا پلانې خلاصوي دا به ما به پلانې خلاصوي والله که دې هېڅوک هم خلاص کړي هېڅوک ته نشي خلاصولی خپل نیک عمل به دې خلاصوي بس او ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبلې دې د نفس نه سپارشو دنه به سپارش نشي کولی دا یاد ساته چې د کفارو مشرکانو د پاره سپارش د سپارشیانو کار نه ورکوي اما ګناهګاران مسلمانان هغې ته سپارش کار ورکوي حقانی او ربانی علما ملائکة الله انبیاء علیهم السلام دا بر گناهګارانو مسلمانانو د پاره سپارش کوي ګناهګارو خو د مشرک او د کافر د پاره نه سپارش کوي او نه قبلیږي نو فما تنفعهم شفاعت الشافعین چې قرآن کې را روان دي نو هغې نه مراد کافر دي کافر ته به سپارش کوي دا یاد ساتئ چې سپارش دوه قسم یو سپارشو داسې سپارش دی چې ته به سپارش دپاره دو شرط دي یو شرط دا دی چې شفیع ته به الله اجازت کړی شفیع ته به الله اجازت کړی دا زما بنده دی ګران دی راته او ډېر لوی خدمت یې د دین کړی دی خو څه کمی دي شي راپاس او ما ته د سپارش دې ته سپارش بالاذن وایي څه ورته ویلی نو دا ړومبی شرط دی چې شپارس کوونکی شفاعت کوونکی به موزون من جانب الله هغه ته به د الله طرفه ایجاد شوی او چې د چا دپاره سپارش کوي نو دا مشفوع له به مرضي عند الله دا د خدای په نزد باندې پسندیده انسان دی خو غلطۍ ته شي پسندیده یې ته نه وایي چې ګناه به ترې نه کېږي دا خو انبیاء علیهم السلام باره کې زموږ دا عقیده چې هغې نه ګناه نه کېږي نور خو هر چا دی ګناه کېږي دا ما ستا په باره کې په مخ کې څوک غلط کار وکړي او ما ته اصلاح نه کوو موږ ګناهګار شو که نه
زما او ستا په مخ کې د دین پولي ماتېږي ما ورته هغه نه کوم موږ ګناهګار شو ما نه دي ماتې کړي خو زه ګناهګار شو لولا ینهاهم الربانیون قرآن چې عوام گناهونه کوي نو زورنا علماء ته ورکوي وایي لولا ینهاهم الربانیون ولې دا خدای علما دا خلق نه بندوي عن قولهم الاسم دا هغه ناکاره ویناګانو نه او دا هغه ناکاره پهلونو نه ولې دا علما نه بندوي نو ګناهګي کوي او قرآن زورنا عالم ته ورکوي ځکه چې عالم ته ذمہ داري ده دا اوس ګپ نه دی او نور شفاعت کبرا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بکی او کو د حدیث ته د بخاری چې دا خلق با آدم علیہ السلام اب عذر پیش کی نوح علیہ السلام اب عذر پیش کی ابراہیم علیہ السلام اب عذر پیش کی موسیٰ علیہ السلام اب عذر پیش کی عیسیٰ علیہ السلام اب عذر پیش کی ہمیں مختصر کو نو خلق بما تراشی نو زبلار شما او دا اللہ رب العزت کورتا دا غی زیتا بلار شما او زبا اللہ تعالیٰ تا سجدہ پریوزم او ما تبرا سے محامد خوی ما تو سیاد ندی باگے بزر اللہ صفتو نکوم او اللہ چه سونا غواری زبا پروت بسجدہ بانی بیو ما تا یا محمدو ارپا راسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر راپورتا کا او کوئی حد لی حد ما تا اندازہ خوجر پلانی کا او دا پلانی کو یو شفاعت کبرا دے شفاعت کبرا با وضاوشی چی خلق مطالبه دار چی حساب دی شروع شی گٹو کبیلو حساب دی شروع شی او بیر آگی نرستو با بخاری کی داشتر حسابون کتابون دا غدا سپارشات با شروع کی گی پیغمبران با سپارش کی اللہ ورطی لار شای دا چاپ از لکی دوری دانی عمر ایمان یغم رو باسی بیابل 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 آخر کے با پرشتی ہوئی علماء بو وچی جیز بل سوک پکی نشتا دے منگ تا پا نظر نہ رہی نو اللہ بو ڈڑی تا شئی اوست دے انسان دا ظلم پا گہرائیو کی چکم ذراتی ایمان دی نو تش اللہ تا معلومی ورد ایمان ذرم کار گئی پا دے پوئی گئی کرا دے ایمان دا ذرات نہیں دام پاکا وقت بکارامت کی گی حجرہ ذراتی ایمان ہم نہیں نو دا غرق و تبار جہنمی ابدی دے گیا بہرحال دا خود دا بخاری کی التبیہ دی تحقیق دی ذکوائی ولا يقبل منها شفاعت نبقبلیگی دوینا سپارشا ولا يخذ منها عدل او نبقبلیگی دوینا فدیا ولا هم ينصرون نبدی امداد اکلیشی دنیا کے کیوں سڑے راگیر شی او دا اگر اخلاصی دو پارے اسو سببو نہیں پی گئی بانی یو سڑے را پاسی واگا ورطا جیبا دا پریدا ناگی تا دا زور سپارش وی نو دا اللہ بانی سوک زور اور نشتا نو دویم یو سڑے را پاسی یو سپارش کئی مخورز دے